بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ډیر ویورز. په نننۍ ویډیو کې به موږ چپټر نمبر 13 چې دی هغه به سټډي کوو. نو چپټر نمبر 13 هغه ورډ مینینګ د انګلیش ګرامر سیکشن یا امپورټنت پوینټس چې دی هغه په دې کې موږ سټډي کوو. دا زموږ سره چپټر نمبر 13 کلاس 5 چې دی دا غي چپټر نمبر 13 انګلیش. ټیک شو، دا به موږ سټډي کوو. زموږ سره اوسئ ویډیو چې دا تر اخره پورې وګورئ. اولنی زموږ سره راځي ورډ مینینګ. ټیک شو، اولنی ورډ چې دا زموږ سره کنسول چې دی دا موږ څه ته وایو؟ کنسول موږ وایو تسلی ورکول ته. ټیک شو، ټو کمفورټ سم ون. ټیک شو، ټو کمفورټ سم ون یا ایڈونچرس چې دی دا موږ څه شي دل والا یا موږ زړه ورته څه شي ایڈونچرس ورته وایو. ټیک شو، پارسل چې دی موږ پارسل ته وایو. د انګلیش معنی دا د پارسل چې دی پیکیج ریپ فار شپمنٹ. انګزیسټلی چې دی دا موږ څه شي ته وایو؟ فکرمن. ټیک شو، فکرمن ته ان اورید یا ان اور نروس مینر. ټیک شو، فکرمن یا نروس مینر کوم چې یریدلې وانته. ټیک شو، ډیساپوینټ چې دا موږ مایوس ته وایو. ټو میک somebody feel sad یا ایکسپیکټ چې دا موږ څه شي ته وایو؟ ایکسپیکټ موږ چې وایو ستانه موږ دا ایکسپیکټیشن یا توقع ورته وایو. ټیک شو، ټو پریډکټ اور بیلیو دیٹ something will happen. ټیک شو، توقع چې یاره موږ دا توقع ساتو چې دا کار به دسی کیږي. ټیک شو، نو دا موږ سره د انګلیش د دې مینینګ شو. بل موږ سره راځي ریګولر او ایرریګولر پلورل ناون. ټیک شو، د ایرریګولر او د ریګولر پلورل ناون چې د هغه بس دغه دي څه شرایط چې څنګه به موږ یو ناون چې دغه به پلورل ته چینج کوو. نو اولنۍ خبره چې د سیمپل خبره زموږ سره څه ده چې موږ به اس چې دغه موږ یو ناون ته اډ کو، نو دغه نه به پلورل فارم جوړ شي. لکه بوک چې دی یا پارسل چې دی سره موږ سیمپلی اس چې دغه اډ کو نو پلورل فارم جوړ شو. یا موږ وایو چې ای اس به موږ دغه کو، خو چې کله په د ورډ په اخره کې اس یا اس اچ یا سی اچ یا ایکس یا زد دا ټول سيزونه چې رااله په اخره کې، نو په دغه ټایم کې به موږ ورډ ته څه یوز کوو؟ ای اس به ته یوز کوو. نو علاوه د هغې نه څه جوړیږي؟ پلورل فارم به جوړیږي، لکه انچز، باکسز، دغسې وغیره. ټیک شو، بل دی وایي اډ اس ټو د موست پلورل ناون چې کوم زموږ سره د اونه شروع کیږي، نو هغه دغه چې دی نه به زموږ سره چې په اخره کې زموږ سره د هغې او راشي، نو په هغې ته به ډایرکټ موږ اس یوز کوو. نو پلورل فارم لکه ریډیو، ویډیوز. ټیک شو، بلکې د اس د او دپاره بل یو خبره هم ده، د فیو چې دی څه اوګان چې په اخره کې زموږ سره او هم راغلی، خو هغه صرف په اس باندې نه پلورل کیږي، نو هغې ته بیا موږ او اس چې دی هغه د ای اس چې دی نو هغه لګو. لکه دا چې دی ټومیټو یا هیرو ټومیټوز ته به موږ اس نه لګو، هیروز چې دی نو دې ته به موږ ای اس به ورته دې دواړو ته به موږ په اخره کې ای اس لګو. نو دا به زموږ سره څه کیږي؟ الله به پلورل فارم ته دغه کیږي. نو دا زموږ سره یو امپورټنت پوینټ شو، ځکه چې دا ایکسپشنل ون ته کیس دی. چینج وای ټو آی، وای چې کله راشي د لفظ اخر ته، نو هغه موږ آی ته چینج کو او بیا به سره ای اس بدل کو. لکه دا ای اس به سره ولیکو، لکه سټی کې زموږ سره وای چې دا موږ آی ته بدل کو، ای اس ور سره موږ سکو ولیکو. ټیک شو، نو دا موږ فلورل فارم ته چینج کو. اف ا واول کم بیفور وای، کله وای نه مخکې زموږ سره واول لاغه، نو دا خبره به بیا دا خبره چې دا بیا کراس کیږي. لکه بوای، نو بوای چې دی د وای نه مخکې څه شی راغلی دی؟ واول راغلی دی. په ډی کې هم زموږ سره د واول نه مخکې څه شی راغلی دی؟ د وای نه مخکې واول راغلی دی. نو د دقې وجې نه دی دا چې دی نو دا خبره چې دا نه فالو کوي. نو په دې ټایم کې به موږ صرف اس لګو د پلورل فارم سره. که اپ راغی نو هغې سره به موږ وی لګو. که اپ په اخره کې راغی نو موږ به هغه څه ته هغه به وی ته چینج کوو او بیا به سره ای اس لګو، لکه لیف او واپ. ټیک شو، نو لیوز او واس. ټیک شو، دا زموږ سره د پلورل فارم د دې دغه شو. بل زموږ سره راځي وایي اډ اس ټو پیو ناون دیټ ان اف آر اف ای. کوم چې زموږ سره اف ته یا اف ای دی، نو په هغې کې هغې ته موږ صرف اس لګو، لکه روپ یا کپ. ټیک شو، نو دې ته موږ صرف اس ولګو. یا پلورل فارم اف سم ناون آر ایرریګولر، نو زموږ سره ایرریګولر به موږ هر هغه ناون ته وایو چې هغه زموږ سره اس او ای اس والا یا د هغې سپیسیفیک څه رولز نه وي. لکه اوس مین دی، نو د دې موږ ایم ای ان دا زموږ سره د دې پلورل فارم شو. یا ټوت دی، دا زموږ سره ټوټل چینج شو. د دې سپیلینګ چې دی هغه مختلف شو، چینج شي. نو د دې زموږ سره څه ریګولر یا موږ ته وایو څه قاعده قانون نشته، نو دغسې دغه ته به موږ څه شی وایو؟ دې ته به موږ ایرریګولر ناون به ورته وایو. ټیک شو، بوث سینګولر اینډ پلورل آر سیم. بعضې چې هغې سینګولر او پلورل چې دی هغه سیم، لکه شپ چې دی هغه هم زموږ سره سیم دی. ډیر چې دی هغه هم د دې پلورل فارم دی، هم سینګولر فارم دی. نو دا هم چې دی زموږ سره ضروري دی چې دا موږ زده کړو. دا هم زموږ سره ډیر زیات امپورټنټ دی. ټیک شو، موږ له به راکړی چې د دې پلورل فارم کوم یو دی، نو موږ به پکې ټیک کوو. ټیک شو، بل چې دی په اخره کې زموږ سره او ان راغی، نو هغه به موږ ای ته چینج کوو. ټیک شو، لکه پینامینن، نو دا به موږ ای ته پینامینا ته چینج کوو. یا کرایټیرین دی، که څه شی کرایټیرین، نو دا زموږ سره
کرایټیریا ته چینج شو ټیک شو. نو دا زموږ سره اوس شي چې کوم دا پلورل سینګولر چې دی هغه موږ پلورل ته په کومه فارموله په کوم طریقه باندې چینج کوو. نو دا زموږ سره د هغې دپاره قانون قاعده قانون ټیک شو. بل زموږ سره راځي چې ا ورب کین بی ریګولر آر ایریګولر. یو ورب دی به زموږ سره یا ریګولر او یا به زموږ سره ایریګولر ورب ټیک شو. ریګولر ورب چې دی د هغې پاست او د هغې پاست پارټیسیپل فارم چې دی هغه په ای ډي باندې جوړیږي ټیک شو. چې د یو ورب دی هغې ته موږ ای ډي چینج کړو نو د هغې سیکنډ فارم او چې بیا ورته ای ډي اډ کړو نو د هغې تھرډ فارم چې دی هغه به دغه شي نو هغې ته به موږ ریګولر ورب ورته وایو ټیک شو. بل ورب دی هغه زموږ سره دا رول نه فالو کوي د ای ډي والا رول نه فالو کوي نو هغې ته به موږ څه شی وایو ایریګولر ورب ورته وایو. لکه موږ وایو ایکسپټ دا زموږ سره ریګولر ورب دی ریګولر فارم اف ورب دی. ایکسپټ ته چې موږ ای ډي دغه کړو نو سیکنډ فارم چې بیا ای ډي نو تھرډ فارم چینج د ای ډي نو دا سیکنډ تھرډ فارم ریمبر ته ای ډي نو هغه سیکنډ تھرډ فارم پیک ته موږ ای ډي دغه کړو نو هغه سیکنډ تھرډ فارم لیسن ته موږ ای ډي دغه کړو نو هغه سیکنډ او تھرډ فارم د هغې راغلو داسې ورب چې هغه موږ سره ای ډي ورته موږ چینج کړو او زموږ سره سیکنډ او تھرډ فارم راکوي نو هغې ته به موږ ریګولر ورب فارم اف ورب ورته وایو. بل زموږ سره ایریګولر فارم اف ورب څه ته وایو چې کله زموږ سره هغه ای ډي والا خبره چې ده نو هغه نه فالو کوي. لکه ایرایز چې دی ایروز نو دا زموږ سره ای ډي پکې رانغی یا ایرایزن یا بیټن ټیک شو. چوزن ټیک شو. پلای پلیو پلون یا گو اینډ گان دا ټول چې دي دا زموږ سره ایریګولر ورب دی. ایریګولر فارم اف ورب دی. ایریګولر فارم اف ورب ځکه دی چې په دې کې موږ په ای ډي باندې سیکنډ او تھرډ فارم چې دی هغه نشو حاصلولی نو د دې وجې نه دې ته موږ څه شی وایو ایریګولر فارم اف ورب ورته موږ وایو. بل زموږ سره راځي سیمپل پاست ټینس. کم سیمپل پاست ټینس چې دی د هغې په باره کې به موږ سټډي کوو چې یاره دا ایکسپریس کوي ان ایکشن دیټ هپن ان د پاست ټایم. کم چې زموږ سره په پاست ټایم کې په دې موجوده زمانه کې خو لږ کم کار چې موږ کوو د هغې نه لکه اوس موږ یو کار لیکو یو خبره لیکو هغه زموږ سره مخکې شوې ده په دې ټایم شوې ده خو لږه مخکې شوې ده نو هغې ته به موږ څه شوی سیمپل پاست ټینس ورته وایو ټیک شو. د هغې افرمیټیو سینټنس کې به موږ سره سبجیکټي ورب بی ټیک شو پاست فارم ټیک شو. پاست فارم موږ څه ته وایو اولنی فارم یا پاست فارم چې دی سیکنډ فارم ته به وایو ټیک شو. بل زموږ سره ابجیکټ وایي ټیک شو. لکه موږ پاست فارم چې دی هغه موږ څه ته وایو هغه موږ سیکنډ فارم ته وایي ټیک شو. اول به زموږ سره سبجیکټ بیا به زموږ سره سیکنډ فارم اف ورب بیا به ابجیکټ. اوس په نیګیټیو سینټنس کې به دا خبره نه وي سبجیکټ په ډیډ ناټ په پاست فارم اف ورب ټیک شو. اولنی فارم به په دې کې به زموږ سره سیکنډ فارم او په دې کې بعد دویم فارم اف ورب بیا به ابجیکټ به ټیک شو. بیا په انټراګیټیو سینټنس کې ډیډ سبجیکټ ورب او پاست فارم به ټیک شو. په دې دواړو کې به زموږ سره پاست فارم اف ورب او په دې کې به زموږ سره سیکنډ فارم اف ورب په افرمیټیو سینټنس کې به زموږ سره سیکنډ فارم اف ورب په دې کې موجود دی. لکه موږ وایو چې حفصه ګاټ his parcel نو په دې کې زموږ سره ګاټ چې دی زموږ سره سیکنډ فارم راغی ټیک شو. یا حفصه did not get her parcel ټیک شو. نو په دې کې زموږ سره get راغی نو دا زموږ سره سیکنډ فارم دا پاست فارم راغی. یا موږ وایو چې did حفصه get her parcel نو په دې کې زموږ سره څه شی get چې دی هغه سیکنډ فارم نو دا زموږ سره چې داسې سینټنس راشي چې په هغې کې زموږ سره سبجیکټي ورب سیکنډ فارم او بیا زموږ سره ډایرکټ ابجیکټ نو دې ته به موږ څه شی وایو سیمپل پاست ټینس به ورته وایو ټیک شو. بل دا موږ وایو چې حفصه got her parcel ټیک شو. حفصه چې دی دا ګاټ چې دی زموږ د کار د دې سره دی یا ګیټ بل په دې بل کې زموږ سره بل په دې دواړو کې زموږ سره ګیټ راغی نو موږ وایو چې په دې اولني کې به زموږ سره سیکنډ فارم یوز کېږي په دې دواړو کې به زموږ سره پاست فارم اف ورب چې دی هغه به یوز کېږي ټیک شو. بل زموږ سره راځي پاست کنټینیوس ټینس. پاست کنټینیوس ټینس چې دی past continuous tense چې دی دا موږ ته express action or event that were in progress at a particular time in past time ټیک شو. in past و زموږ سره یو کار دی هغه یو مخکې لږ مخکې ټایم و په هغې کې زموږ سره هغه کار چې و هغه څه کنټینیوس و ټیک شو. سو په پروګرس کې یا زموږ سره هغه کار چې و په پروګرس کې یا کنټینیوس نو هغې ته به موږ پاست کنټینیوس ټینس به ورته وایو ټیک شو. لکه موږ د هغې افرمیټیو سینټنس چې دی د کنټینیوس ټینس سره به خامخا زموږ سره آی ان جي چې دی به راځي. لکه موږ به وایو چې دا زموږ سره سبجیکټ به راشي بیا به واز او ور چې دی دا زموږ سره هیلپینګ ورب دی د پاست ټینس چې دی د هغې پاست کنټینیوس ټینس چې دی د هغې هیلپینګ ورب چې دی زموږ سره څه دی واز او ور دی ټیک شو. بیا به زموږ سره پاست فارم اف ورب راشي او آی ان جي به سره راشي بیا به څه
د بیا به object راشي ټیک شو. په نیگیټیو سنټنس کې به زموږ سره subject was او were پسې به not راشي ټیک شو. not چې پکې راغی نو موږ به چې دا زموږ سره نیگیټیو سنټنس دی، پس فارم اف ورب او ing به بیا پسې object دی ټیک شو. په انټراګیټیو سنټنس کې به موږ وایو چې were او was چې دی به زموږ سره پسې اخر کې په اوله کې سوري بیا به چې بیا به subject بیا به first form of verb ing او بیا به object ټیک شو. لکه موږ سنټنس ته وګورو چې حفصه was reading was پکې راغی ټیک شو. بل چې دی first form of verb ing راغی موږ وی دا به او بیا object راغی ټیک شو. بیا ابسا was not ټیک شو. اول موږ وی چې subject راغی ټیک شو، was not راغی، بیا first form of verb with ing راغی او بیا موږ سره object راغی. بیا موږ وی چې دا was او were چې دا موږ اول تر راولو ټیک شو. نو was راغی، ابسا subject راغی ټیک شو. بیا موږ سره reading راغی object او هر سټوري بوک ټیک شو. نو دا زموږ سره څه شو؟ دا زموږ سره past continuous tense. past continuous tense په موږ د څه نه پیژنو؟ یو په دې کې was او were استعمال شوی، was او were به پکې استعمال شوی، بل به زموږ سره past form of verb به استعمال شوی with ing. نو هغه ته موږ سوي چې دا زموږ سره past continuous tense دی. بل زموږ سره راځي word that link two part of sentence are called transitional device. هغه word چې زموږ سره two parts of sentence چې دغه راځي کین هغه ته به موږ څه شی وایو؟ هغه ته transitional device ورته وایو ټیک شو. we can link two part of sentence using for example. دا for example یا for instance چې دی نو دا زموږ سره څه شی شو؟ دا زموږ سره یو word شو چې دا زموږ سره دوه part of sentence راځي کین نو دې ته موږ was دا for example ته یا for instance ته موږ څه شی وایو؟ دې ته موږ transitional devices ورته وایو. for example ټیک شو یا for instance کچری داسې sentence موږ لرا کو چې په دې کې دا for example موږ سره څه شی دی نو موږ به چې دا موږ سره transitional device دی. یا داسې sentence را کو چې په دې کې موږ سره transitional device څه شی دی نو موږ به تاسو شی وایو چې for example لپاره یا دا یو سنټنس راکو نو موږ به چې زموږ سره په انسټنټ چې دی دا زموږ سره ټرانزیشنل ډیوایس دی. ټرانزیشنل ډیوایس موږ وپیژندو چې دا به زموږ سره ټو پارټس اف سنټنس چې دا به راوځي کوي ټیک شو. بل زموږ سره راځي ا سنټنس دیټس ایکسپریس ا ریکویسټ اور کمانډ از کالډ. هغه سنټنس چې په هغه کې زموږ سره یا کمانډ یا ریکویسټ یا هغه ته موږ امپیریټیو سنټنس ورته وایو یا ورته موږ کمانډ سنټنس ورته وایو ټیک شو. بل زموږ سره انسټرکشنل سنټنس موږ وایو چې په هغه کې موږ اډوایس ورکو، یو سړي له نصيحت ورکو یا انسټرکشن ولا ورکو ټیک شو. نو دغه سنټنس ته موږ انسټرکشنل سنټنس وایو. د دې اینډ چې دغه په فول سټاپ په دې کې په اخر کې چې موږ به فول سټاپ لګاو ټیک شو. ایکسکلیمیټری سنټنس چې موږ ته سډن ایموشن خیا فیلینګز موږ ته خی کم کارونه چې سډن کیږي، اچانک چې کم کارونه کیږي یا ایموشن یا جذباتي کارونه چې کیږي نو هغه په هغه کې په دې ایکسکلیمیټری سنټنس کې موږ هغه به موږ ته کم سنټنس راکې ایکسکلیمیټری سنټنس پر راکې وي اټ په دې په اینډ کې به موږ سره څه شي ایکسکلیمیشن مارک په دې ته موږ دې پوینټ دې سیستم موږ ایکسکلیمیشن مارک وایو. لکه اوس موږ وایو چې there are different type of sentence. command sentence show me your notebook دا زموږ سره command sentence شو. go and brush your teeth ټیک شو. open the door دا هم زموږ سره په دې کې یا په دې یو کې ریکویسټ دی دا چې دی نو دا زموږ سره command دی ټیک شو. بل زموږ سره انسټرکشنل سنټنس چې دی دا غي مثالونه څه دي چې موږ له داسې سنټنس راکې چې شو می یور بوک دا زموږ سره کم ټایپ سنټنس دی نو موږ به چې دا زموږ سره یا کمانډ سنټنس دی یا انسټرکشنل دا کمانډ سنټنس دی یا ریکویسټ سنټنس یا موږ دې ته بل څه نوم وي دې ته موږ امپیریټیو سنټنس ورته موږ وې ټیک شو. بل داسې کوېسچن موږ لا کې چې ټیک می ټو د مارکیټ ټیک شو نو دا زموږ سره انسټرکشنل سنټنس شو ټیک شو. یا اډ 2 ټیسپون اف شوګر ټرن ټو د لیفټ ټیک شو. نو دا زموږ سره په دې کې زموږ سره ریکویسټ چې دی په دې کې زموږ سره څه شي انسټرکشن یا اډوایس چې دی هغه زموږ سره یوز شو. نو دې ته موږ څه شي انسټرکشنل سنټنس ورته موږ ایکسکلیمیټری سنټنس کې موږ چې جذباتي خبر وایي چې اور ټیم وون د میچ دې کې اخیره ته موږ چې دا سیس به ټیک شو چې کله دا سیس په اخیره کې په ټیسټ کې نو موږ وایي چې دا زموږ سره څه شي دی د ډایرکټ پیژنې چې دا زموږ سره ایکسکلیمیټری سنټنس دی. ایکسکلیمیټری سنټنس چې دی ته موږ دا به موږ د سی پیژنې چې په دې کې به ایکسکلیمیشن پوینټ چې دی ایکسکلیمیټری ساين چې دی دا به زموږ سره پوینټ ساين اپ ایکسکلیمیشن چې دی دا په اخره کې نو دا سنټنس ته موږ څه شو چې دا زموږ سره ایکسکلیمیټری سنټنس شو. دا زموږ سره د چپټر نمبر 13 چې دی دا غي ټوټل ګرامر سیکشن او دا غي نور امپورټنت پوینټ ټیک شو. په نیکسټ ویډیو کې چې دی موږ به چپټر نمبر 14 چې دی به سټڈی کوو. زموږ سره اوسئ. د الله فامان.